السلام علیکم ملګرو. یو طرف لکه تاسو ګورئ عمران خان په جیل کې دی، خو بیا هم پی ډی ایم عمران خان ته شکست نشي ورکولی. جی د پاکستان په څلورو صوبو کې د عمران خان حکومت ښه کنفرم دی. په دې د پی ډی ایم جماعتونه ډېر زیات خفه هم دي. بل پی ټي آی ته رانا ثناءالله یو ډېر غټ چیلنج ورکړی دی. هغه چیلنج څه دی به هم په دې ویډیو کې مکمل ډسکس کوو. بل د نون لیگ سرهنما د پی ټي آی شکست مخکې نه قبول کړی دی او خو صفای ویلي چې موږ د پی ټي آی مقابله نشو کولی. که چېرې په بیلټ پیپر باندې د انتخابي نشان بیټ راغو انتخابي نشان، نو بیا مونږه پی ټي آی ته وای شکست نشو ورکولی. دا د مسلم لیگ نون سرهنما دي چې مخکې نه یریدلي دي چې پی ټي آی ته شکست ورکول ډېر ګران کار دی. په لندن کې چې کوم میټینګ شوی د مریم نواز د شهباز شریف او د نواز شریف د هغې څه اندروني خبرې هم لیک شوي دي. په دغه میټینګ کې څه خبرې شوي وي، کوم پلانینګ جوړ شوی دی، په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوو. دا څومره هم هیډلاین تاسو سره ما شریک په دې ویډیو کې په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو. ټول نه مخکې ټول نه پیله د رانا ثناءالله باره کې خبره کوو چې رانا ثناءالله د پی ټي آی او عمران خان باره کې څه ویلي دي. رانا ثناءالله ویلي چې ټول پاکستان کې 15-18% کسان چې کوم دي دا د عمران خان سپورټران دي او دا هغه کسان دي کوم چې ناسمج خلک دي او نه پوهیږي. جی نو څومره کسان هم زما دا ویډیو ګوري، ټول نه پیله خو تاسو ماله کمنټ کې ووایئ چې آیا د پاکستان تحریک انصاف سپورټران د عمران خان سپورټران ناسمج خلک دي، ناپوه خلک دي؟ په کمنټ کې ما سره خپل رائے شریک کړئ. بل طرف ته د عمران خان په جیل کې دی، خو بیا هم د عمران خان پارټۍ ته پی ډی ایم شکست نشي ورکولی او د پی ټي آی حکومت په څلورو صوبو کې ښه کنفرم دی. اخر داسې څه شو چې د هغې په وجه پی ډي ایم پارټیانې ډېرې زیاته پریشانه دي. چې په کومه خبره باندې، چونکې عمران خان که تاسو وګورئ عمران خان جیل کې دی او عوامو سره هیڅ قسم رابطه نشته، جلسې هغه نه کوي، لایو ویډیو د هغه نه راځي، د عوامو نه بالکل د عوامو د بیخي غایب دی، د عوامو منظر نه بیخي غایب شوی دی. د پی ډي ایم دا سوچ چې عمران خان به منظر نه غایب شي نو د عمران خان مقبولیت کې به کمی راشي، خو داسې ونه شو، بلکې د عمران خان مقبولیت کې اضافه شوې ده. جی اوس داسې یو سروې هم مخې راغلی ده چې د دې سروې مطابق چې دغه سروې پی ډي ایم کتلی ده، نو پی ډي ایم نور هم حیران او پریشانه شوي دي. یو سروې شوی چې په هغې مطابق د عمران خان په ټول پاکستان کې مقبولیت 60% دی، 60% دی. جی چونکې دا سروې اتنټیک سروې نه ده، خو بیا هم عمران خان مقبولیت 60% د ټولو نه زیات دی. جی بل طرف ته څلور صوبو کې د دې سروې مطابق د پی ټي آی مقبولیت ټول نه زیات دی او کې پی کې صوبه کې د عمران خان او د پی ټي آی مقبولیت ټولو صوبو نه زیات دی. جی په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان مقبولیت یا د عمران خان د پارټۍ چې کوم فالوورز دي هغه په کې پی کې ډیر زیات دي د نورو صوبو مطابق. جی بل طرف ته نون لیگ او د پی ټي آی شکست، بل طرف ته نون لیگ د پی ټي آی نه شکست مخکې نه تسلیم کړی. جی چونکې پاکستان تحریک انصاف پارټي کمزور کولو دپاره پی ډي ایم حکومت ټول خپل حربي استعمال کې خپل مقصد کې کامیاب نشو. په لندن کې چې کوم نواز شریف، شهباز شریف او د مریم نواز میټینګ شوی دی، په دغه میټینګ کې دا خبره شوې ده چې مسلم لیگ نون خپل سروې کړې وه او په دغه سروې کې د پی ټي آی مقبولیت په هره صوبه کې د مسلم لیگ نون نه زیات دی. نور چې څومره هم سروې وشي اکثر په دغه دی په دې باندې یقین نه کوي د نورو خلکو په سروې باندې. نو دی خپله هم یو سروې کړی چې په هغه سروې کې دی له خپله پته لګېدلې ده چې زموږ مقبولیت نشته او عمران خان مقبولیت زیات دی. جی دی له خپله هم شکست مخې له ښکاري، ځکه دی د عمران خان راغورځولو کوششونه کوي. جی په هره سروې کې دی ناکامه کیږي، د عوامي سروې وي یا په سوشل میډیا پولینګ سروې وي، نو هغې کې پاکستان تحریک انصاف پارټي چې کوم وي د هغې ووټ بینک زیات وي. جی دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.